السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور یو حدیث را لېږلی، مطلب یې دا چې دا د دې وضاحت وکړه. حدیث امام البانی رحمه الله په صحیح او ترمذی کې نقل کړی او راوی د حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر. هغه انسان الطاعم چې غنی او الله غنا ورکړي، مال الله ورکړي او د الله د نعمت شکر هم کوي، او دا چې دی بمنزلة الصائم الصابر دی، دومره د شکر کولو دومره اجر دی لکه یو سړی چې دی روژهدار دی او روژې کې صبر کوي الله ته، نو روژهدار صابر ډیر اجر دی، نو د غنی شاکر هم اندومره اجر او ثواب دی. یو ورور پوښتنه کړې چې په کرسۍ یا چوکۍ باندې مونځ کول څه حکم لري؟ جواب: څوک چې په کرسۍ او چوکۍ یا چوکۍ باندې مونځ کوي نو دغه حال ته به کتلی شي چې دا کم شي نه معذور دی، کم شي کولی نشي دته مشکل دی. به طور مثال دا په کرسۍ مونځ کوي ځکه چې دته ولاړه مشکله ده، قیام نشي کولی مانځه کې، نو چې قیام نشي کولی نو قعود او ناسته کولی شي، نو پکار چې به په ځمکه کینی، او کوي چې قیام نشم کولی ماته تکلیفي او په ځمکه باندې ناسته هم راته مشکلي نشم کې ناسته، عذر مې دی، ملا مې خوږي، خپې مې خوږیږي، دا مشکل دی راته، نو په داسې حال کې به دا په کرسۍ مونځ کولی شي. خو که داسې حالت چې قیام نشي کولی او په ځمکه کېناستلی شي، بیا به په کرسۍ مونځ نه کوي، بیا په ځمکه کینی، ځکه الله نبي صحابې ته وایي که په ولاړه مونځ نشي کولی په ناسته کوه، که ناسته نشي کولی په ډډه یې کوه. او دریم دا حالت دی چې دا په ځمکه ناسته نشي کولی او ناسته په ځمکه ورته مشکله ده، تکلیفي ورته، او په کرسۍ او قیام کولی شي، نو بیا داسې حالت کې په کرسۍ کینی، د تشهد په حالت کې، د رکوع سجدې په حالت کې چې نشي کولی، تکلیفي ورته، نو قیام به کوي، او د نورو حالتونو کې به په کرسۍ کینی، دلته جایز دی. بل حالت دا دی چې دا قیام نشي کولی، تکلیفي ورته، او په ځمکه ناسته هم ورته تکلیفي، خو لیکن سجده او رکوع کولی شي، دا ورته اسان دی، کې ورته مشکل نه وي، نو بیا په داسې حالت کې به سجده هم کوي او رکوع هم کوي په ځمکه باندې، صرف ناسته په کرسۍ کوي. نو دې وجې د کرسۍ مختلف حالات دي، یو حالت نه دی.